قال أخبرني أبو سفيان بن عمر بن أن هرقل قال له أبو سفيان بن عمر بن أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد صفة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. परun हदीस की उसो खबरें पाते हुए यौदा खबर हुआ कि यदि पिंडो तस्सीस वाले होगा इन अल्लाह इंदहु इल्मु स्साअति यौम व युनज़्ज़िलुल गैस दुआ व यअलमु मा फिल अरहाम दरे व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा सरूर व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। पिंडो तस्सीस वाले बड़े शयार दिखलाए इल्म अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल बदल कम कुरान ना वला तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा अमल्ला सल्लल्लाहु वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल बर्रि असली वज़अतमु फतियारो की तुमर दाहीनी दायना मन सल्लल्लाहु इन्नल्लाह अलीमुन बिमा फिस सुदूर इंसान दसीनों और दज़ुनो हालात इल्म अल्लाह सल्लल्लाहु खुदा बड़े शयार दी إذا علم الله سرد بند سر الإشتا إذا علم الله سرد إنسجر سر الإشتا إذا علم قمولي يقول أغياتهم يصرف الله سر علم في وجه سرني إن الله عليم بذات الصدور أو دارك نور عمرك شيئا وقرونها وإربها شيئا بالكذا تكو وما ممكنات كل متناهي وغير متناهي بس مبالغة لكم داري علم الله سره ومن سره نودل تبيدو ذکر وليكم جواب دار إذا سائل سوال کی پیدا ذکر کرے نو جواب داري مطابق خلاص کو خبر دایو خبر دغه خبر دا چې په یو اعتراض ورغی چې د علم په باندې وکړ انسان سره وي د زمانه کې تباران علم نے موسمیات والے اعلان کی باران بکیږي دونوں بکیږي وشي या लौमा फिर अरहाम बखवा जड़ी दया नहीं बवे तेरे तकला अगी बवे अलग से ताकि बदखबल अंदाजे न लटोड़ा और अगी बवे बिजने दा मगसिब तकरीबन खत्म खबाज औलियाउल्लाह ने कहा उलमा वेली अलग पर पैदा किए वल्ला अलग पैदा बल्कि बाद सहाबा द पैदाइश नमक की तदबीरों में खौदे दे उमर रज़ी अल्लाह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत देर खले की ला खबर करने और तपदी लो पदे पर कोरगट मुझे के मरम हमारे के खत्म शी जमानों दे के तासुदा यो तो खबर हुकम दादे जन के वाशे مسألة علم غيب بلوست راضحة لقد تفصيل دلتنا أغلوست رامان إن شاء الله أغيك علم غيب جزئي وكلي وعطائي وغير عطائي لا كل تفصيلات مرتبة وقسم لرتي وقيادة أغرب بهالكيكي ومختصران غيب ستر دعوة غيب معناه ما غاب عن الحواس وبداهة العقل استاد حس تباري استر کو کم شیخ کاری غی ته غیب نه وقله چې د تمثيل معلومات کیږي په جواب غی ته غیب نه وقوم چې کم شی ورېدل کیږي غی ته غیب نه وقوله چې کم شی محسوسيږي غی ته غیب نه بلاس ته کم شی محسوسيږي کلک ته نرم ته رپورټ ته غټ ته دې ته غیب نه ما غابن الحواس وبداهه العقل او عقل نه ګرمي یخني عقل اصلي بداهت عقل بغیر د استدلال او د نظریات عقل بداهت د ویل کېږي غیب ورته ویل کېږي لکه مثال بدل درته چې د ورمانه کوی شي د مستقبل یو خبره کول چې رب العالمین فرمایي دجال
مهدي بلا قدامهم حواس مش معلوم ولا حواس وبعد ولا شيء معلوم ہے کہ کم زمانے حال سرتا یا بحال کے معلوم کو ماضی شو باقی تا حواس باندې پتہ لګي دا مستقبل دې کې استاد اسلام او په اقلم دا شیان نه معلوم دي ته غیر ما غاب عن بداهة العقل والحواس ركبتي والتجربة وغيره بريد وضغطك بدأت مكافرين علم ده غير العلم بما غاب أما غاب خد غير في معناه العلم بما غاب عن بداهة العقل والحواس هذا غير معناه علم ده غير العلم بما غاب عن الحواس كم شيء الحواس هنا غايب لي او ده بداهة العقل غايب لي حواس هنا غايب لي ده بداهة العقل غايب لي باقي علم جيت علم غيب دا يو تمهيد من الثاني يعني خلاصة شيء علم بغير ده توسط ده اسبابنا سمعوا هو علم بغير ده توسط ده اسبابنا دا اسباب دا توسطنا بغیر د کوم علم دی هغه ته غیر دا حواس اسباب دا عقل اسباب اوس کې یو سړی علم حاصل کا په توسط د اسباب میاشتا او د پکې مرولې د لپا اشیاء څه وته ویل کا دوربین هیڅ چودري درو د په دوربین پورې دلا نو دا سبب لاندې شو دې ته ودانه وي چې د علم غیب او بدلوی د معلومات یا د معلومات واغشتل د سیارینا جوړیل دا سیاره قربان راځي موسمیات ولانا نو ته حسنا کړی د سیاراتونه دی معلومات د سیارات سره نبی لا قربان راځي نبی ته پته لګیږي چې یا پوریا سونه د کم ځای او باسباب دی معلومات کوي چې دا وریت د باران دا وکنه بعد وریت د باران نی بعد د باران او بیا دا وته پته لګیږي دوی ته د هوا رفتار ودانې دي تاسو ته چې هوا دومره تیزه کې روانه ده او دومره هوا د مشرق نه مغرب ته او د مغرب نه مشرق ته تمام خپل دیو موسمیات ولا نه تاسو کړو ډایرکټر مې تاسو ته اعلان کوي دا څه پوزیشن دی ما ته یو خدا سټلایټ وته دی وای هغه نه نقشې هغه باندې موږ ته پته لګي چې دا اوریاز تبانان دا کنه دا اوریاز په ایران کې ده مثلا او دا باران ده او دې په شاته هوا ده د هوا رفتار شاتیا میله فی ګڼه او د هوا روح پاکستان ده نو هغه اندازه ولګو په ماشین باندې چې دا وریت په پاکستان ته بلوچستان ته کوم تاریخ داخلي او دا وریت څومره سات په بلوچستان ساري او بیا دا هوا به مختار صوبه پښتونخوا ته کله راسي د دې څونه مقدار دی دا ټول کمپیوټر منتخب کوي په داسې نه کوو موږ وایو چې دا به راسي په پښتونخوا ته پلان کی تاریخ و باران کیږي او دا هوا دومره سپیډ کې ده چې دا به دونه مودې ساري درو دی باران وي نو هغه څه وشي وی کله داسې وشي چې موږ اطلاع ورکړو او باران مې لکه داسې کله کېږي لکه اوس خبر وځي اطلاع ورکړې وه په دې موبایلونو راغلي وو چې باران به د اخبار پر شروع کېږي داسې وکړه او زموږ په سیمه خاو چې ټول نه موږ په خپله ما په هغه نقشه کې خپل کورنۍ راغشتې او باغې کې ګرځي چې باران به کېږي اړو نه شو اوس پورې را نه دي شوی نو دا مې وویل هغه ماته یو ناشنا خبره وه هغه وی دا هوا روح کله بدل شي موږ ووایو چې دا هوا ده او دا وریځ یې په مخه کړې ده او دا به پېښور ته دونه موده کې رارسېږي کله الله پاک د هوا روح بدله کړي هغه وریځ افغانستان ته لاړه چې دې خوا نه شي کله خلیجي ممالکو ته لاړه چې دې خوا نه شي کله واپس شي نو موږ دا هوا موږ نور موږ ته پته نه لګي هغه یو قصه ماته وکړه دلته یو ګورنر و فوجي جرنیل و فرد حقیق
سخت ورنہ سخت انسان ډېر غوسانه دا ټول افسانه په تېرې ده په دې حق نو د ضیاء الحق په وخت کې دلته ګورنرونه ډېر غوسانه سره ویداغه د دوی واده هغه خو په دې پیس یو ډول کې کاوه لیکن بیا موږ راوغوښتو چې تاسو موسمیات کې معلوماتو کې په دې تاریخ د دوی واده کوم بعد مېلمانه به وي جرنیلان او دا صدر وظیفه ټول به وي خو چې موږ اندازه واخیسته موږ وایي چې په دې کې باران نشته بالکل اس په فوریاز نه موږ څنګه وایو نیټه کې هم اتفاق دا وکړ چې نیټه د یو ځانګړي په دې کې فوریاز راځي وی ما په چوټي واخیسته او بار بل تا تختېدم دا هغه کنځل په دړای دړای کنځل او تاسو راوړل په ډایرکټران د دوی داسې کړي دوی ما ته وی باران دي ته باران شروع موږ چې موږ سور باغه واکه په فوریاز نه موږ یې نشته پلس باندې ورېس پیدا کړو دې په اړه وځو نو ډېر ګرځي دي دا اوس تاسو بدلې راځه مخکې جمعه یادول چې مې په باران ورې اوس تاسو په موبایل کې لوکیشن خري دا به خپل لوکیشن ورکو باندې تا راځي چې باران وي ونش به پار ورته به کول ورته باران بیا وشي نو دا وای نو دا په توسط حالات دي بچاري په دماغو پاکه مسترګو په وګونو په دې سيزونه معلومه دي دا غیب نه وي علم شو په توسط د چا وای کنه دا اسباب دې دا غیب نه ویلي او دا دجال علم د مهدي علم دا باندې پیغمبر مبارک پیشن وی ورکړی دا علم دی بغیر توسط د اسباب دا الله چې کوم په پاڼو علم دی او په دانو یې کوم علم دی یا په باران یې کوم علم دی یا په بیا دې کوم علم دی هغه بغیر دا ډیجیټل کیمرو نه دی او هغه بغیر دا چانه دی دا اسباب نه دی یو په تاسو دا پته ولګي چې کوم سیر د اسباب د وجه نه کوم علم یا ماشوم چې معلومات په الټراساوند باندې د مور په ګډه کې الټراساوند کې او باقي باندې پته لګي د ماشوم دا به توسط د اسباب شو بلا سره ماشين ګرځي مستر باغ شیشه ته ګوري نو دا علم چې په توسط د چا سره لکه یو انسان اپریشن وکړي راځي او په اپریشن کې وته د راځي پته ولګي هغه ارس ماشوم ښکار شي او یې الګ اپریشن نه پس بستر کوته وګوري نو یا بستر ولیدل چې اپریشن ولا د راځي مو کې رسول الله حساب تاسو د ابراهيم کې اپریشن ولا کو رسول الله د کومه د ماشوم بشي چې اپریشن څنګه راځي ګټ کې رسول الله باسي او ماشوم متخکار شو نه په دې خپل ستر کې ویني نو دا رسول په ذریعہ شو نو دا یو سبب نو چې کوم شي په توسط د اسباب شو د باران ولا درته وي موسمیات ولا او یا القاسم ولا درته وي او یا په خوانه دای د دای هغه دای ته پته لګي چې دا ماشوم چې طرف ته زور کوي دا لګي یا د اخرت درنه دا شي کوي دا لګي چې دا سینې نو دا جنې وي هغه د اسباب معلومات دي یو خدا خبره شوه زه خبره واضحه یعنی کوم سیر غیب ستوي غير لفظ ما غاب عن بداهة العقل والحواس علم غير ستوي العلم بما غاب عن بداهة العقل والحواس يعني علم بغير توسط أسبابنا كاغا عقل دي أو كاغا حواس دي خمسة دي توي نو خلاصة كلام دا شوا چې علم بتوسط أسباب وایا دا غيب نه دی یا خدای علم په توسط د اسباب او غیب نه دی بس بل مثال په درکم یو بل مثال په درکم یو په تاسو تراوله ګوجر کې کولیدل وې دومره کوچ پکې ناشیتا خلک وباسي جنوب باسي نشه سره غنم نو باسي نو چې دې دړای وینو کېرو پکې نو زه هم کله کې ویو کې نو ناشیتا کې ظالم غیب نه یا ګوجر وای ویل کدا واجد دا میخا ودا بدو کې روپے کوي دا هغه علم الغیب پیشن وی دا دی ورته یا پدې پایو کې بدو پر کوچ کې یو دومره وړي بسې دي دا پیشن وی ورته
دا هغه په څه بنیاد وي؟ د تجربې په بنیاد دی. الله اکبر. څه په بنیاد؟ او تجربه په څه حاصلېږي؟ په اسباب. تجربه په چا حاصلېږي؟ په اسباب. نو چې کوم شي د اسبابو په توسط شو، نو یو خو دا ذهن کې واچوړل خلک دلته خطا کېږي. د اسبابو په توسط چې کوم شي حاصل ووایا، هغې ته څه ویل کېږي؟ هلته امریکا وایي دا د ځمکه موږ داسې ښکاري ده جز ده. نو دا د څه په واسطه ښکاري وایه؟ دا د هغه کیمرې په ذریعه. چې اوس تاسو ذهن کې دا خبره واقع شي چې کوم شي په توسط د اسبابو حاصل شو، هغې ته به علم غیب نه وایم. یو دویم دا چې اسبابو کې کله تخلف راځي، لکه ما درته وایي دوی وایي وریځ باران به کېږي او کله ونه شي، هوا بل طرف ته شي. اسبابو کې کله تخلف، ښځه وایي دا هلک به یو کله جنۍ شي، او وایي جنۍ به یو کله هلک وشي، تخلف هم راتلی شي. یا ګوجر وایي دا غوا ده او دا به 2 کیلو روپۍ کوي او هغه 2 کیلو ونه کړي. لیکن دا الله علم بیر توسط د اسبابو دی، نو په هغې هېڅ قسمه تخلف نه راځي. څنګه الله ویل شي اسبابو کې کله څه راځي؟ لکه ته ډاکټر نه علاج وکړي او جوړ به نه شي. ډاکټر په خپله ناجوړه دی او علاج کوي نه جوړېږي. دا اسباب دي که نه؟ دا اسباب دي. نو اسبابو کې کله څه راځي؟ لکه تخلف راځي، نتیجه پرې مرتبه نه شي. او دا الله علم ډېره توسط د اسبابو نه دی، نو هر وخت نتیجه مرتبه ده. چې څه وایي ټیک د چې دویم، نو که اسبابو موافقت وکړو ټیک به شي، که اسبابو موافقت ونه کړو حساب نشته. واده دې وکړو چې ما له به خدای بچي راکړي، اوس اسباب د سره کله موافقت کوي بچي به دې وشي، او کله به اسباب موافقت نه کوي او بچي به دې وشي. لیکن که الله وایي چې پلان کې لږ لوی ورکوما، د پلان کې دوی به کېږي، نو هغې کې اسباب نه سره به خامخا وي. په دې خبره ورسېدې؟ درېیمې خبرې ته راشي. درېیمه خبره څه ده؟ درېیم دا چې کوم علم د غیبو دی، د هغې نه مراد علم یقیني دی. د هغې نه کوم علم دی؟ یقیني دی. خو چې کوم علم په توسط د اسبابو دی، هغه ژوندي دی. دا دویمه مقدمه شوه. درېیمه نه ګورې، دویمه مخکې ما تمهید کېږه. کوم علم چې بېره توسط د اسبابو دی، هغه زیاده وایه که نه؟ لږ مو دې مخلوړه کوې، نه مو موسمته دی که نه؟ کوم علم چې بېره توسط د اسبابو نه وي، یقیني لکه د الله علم. ولې یقیني دی؟ هغې کې اسباب سر نشته نه. او کوم علم چې په توسط د اسبابو دی، هغه ژوندي دی. ولې؟ که اسبابو موافقه وکړه او علم حاصل شو، او که اسبابو موافقه ونه کړه نتیجه مرتبه نه شو. څو خبرې شوې مولانا؟ سوال علم په توسط د اسبابو کوم علم وي؟ ژوندي. ولې؟ که د اسباب موافقت وکړي نو ستا د خبره ټیک وکړي، علم دې ټیک و. او چې کوم علم په توسط د اسبابو نه دی، چې کوم علم په توسط د اسبابو دی، ژوندي دی. او چې کوم بېره توسط د اسبابو نه دی، وایه نو چې د الله کوم علم دی په دې مخلوقاتو، په دې مغیباتو به وایي، په دې مغیباتو، نو هغه یقیني علم دی. او چې کوم د اسبابو په توسط باندې کوم علم دی، نو هغه کوم یو دی؟ ژوندي دی. دا ښځه وایي بچي به کېږي، دا یقیني علم نه دی. دا څه شی دی؟ لکه ولې منځ کې پکې سبب پروت دی، سبب باندې کله دا پوه نه شي. الټراساونډ والا چې کوم علم دی، دا حقیقي نه دی، ژوندي دی. دا دې تاسو ته واضحه چې په الټراساونډ د ماشوم اندامونه نه ښکاري. په الټراساونډ د ماشوم اندامونه نه ښکاري. ماشوم چې کله د مور په ګېډه کې پروت دی، د ده دا سر په دې خانګو کې پروت دی، نو اندام مخصوصه ما په خپله د الټراساونډ د ډاکټر نه تپوس کړی دی. مې تاسو چې وایي هلک په وي، دا هم اندازو نه معلومات کوو. دا هلک وضع موږ ته معلومه وي د ډاکټرۍ په کتابونو کې، چې هلک په داسې کیفیت روزي، د هلک حجم داسې وي، د هغه هیئت داسې وي، او د جنۍ هیئت داسې وي، د هغې د وجود اندازه داسې وي. موږ هغې نه معلومات کوو، موږ هغې نه پته لګېږي. د هلک هم ولاړ دی، خو یې مخ ده، جنۍ هم ولاړ ده، خو یې مخ ده، نو تا ته پته لګي چې دا پکې هلک دی او دا پکې جنۍ ده. نو موږ اندازو نه پته لګوو. نو کله زموږ اندازه یو کم 100% وي ټیک وي، ځکه موږ ته هغه اندازې معلومې دي. او دا 1% کله کله موږ تېرون شو، خطا شو. زما په خپله په محله کې یو هلک و، دا هغه 15 لوڼه وې، او ما له راغې
او شیرینی راوړله ماته مولوي صاحب دوا کار وکړو او بس زموږ صدقه کار وکړو او انشاءالله دا وکړه چې زما ماشومان لا په خیر وکړي مې څه وي ډاکټر وایي چې هلک کړي دومره خوشحاله وو مولانا صاحب چې دته ورته نه شم ډاکټر یې وایي چې هلک کړي جنۍ پیدا شوه بیا په کور کې نو نو ګوره دا یو فیصد تخلف دی یا باران میں دوی کنا باران میں کی 80% 90% وشي 10% کی کله باران هم نشي یا که یو بزرگ ویلی دی چې معشوم وي هغه په الهام وي هغه الله بدله کې څوک کې لگا الهام وکي القاء وتوفيق او الهام د حجج شرعیونه یو شی نه دی کله تا الهام کاری من الله او کله د ضرورت د شیطان ناشته او د ضرورت د مرجع فرشتہ ناشته رسول الله مبارک فرمایي ابن الملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة بقلب ابن آدم دا ګور تحقیق علیم دی ګور په دې دا کوی کې تربیر مسائل به سره حل شي ان للملك لمة بقلب ابن آدم لما لومه ته وای لومه د اصله کې هغه وخته ته وای هغه وخته باندې په خوا دا نه تړل نو به کټکول به نو یو لومه نه مراد یو نسبت دی یو فرشتہ ناستلا استاد دې کی ورته دا دي دا کومو کومه پاسا دا به دې پریرا دې فرشتي ته مولهم وای او چې کوم القاء الخير دې لته کوي هغه ته الهام وللشيطان لمة بقبل ابن آدم بل شیطان دی هغه خپل نسبت ضرورت نه کولې لومه ورته نه کړی دا تا د سوي مړ مستو ورمنځو کې زمړه خیر پرواني تلاوه ډېر دی زمړه ما خام دی زمړه ټول منځو باندې ما سوتنه وو سبا نه بشور وکاو خلک نو یو ځل نو چې دا کاوه بل نو وایي چې دا کاوه نو جواب په یو کال په جواب کې وځو کارونه نه تپونه نو مو الهام څه ته وایي چې فرشتہ زړه ته کوم شی ولا شي لیکن مولانا دا وسوسه نه صرف پیغمبر محفوظ دی پر انسان ته نه محفوظ الله رسول الله مبارک فرمایي یو ځای فرمایي وی هر یو انسان سره قرین شتا شیطان شتا وی الګ قرین دا الله رسول الله سره شتا وی او ما سره شتا ولکنی اسلم ذات محفوظ نو یو پیغمبر چې هغه شیطان د وسوسې نه محفوظ دی او هیڅوک محفوظ نشته دیو جن پیغمبر الهام یقیني وی وحی وی د پیغمبر الهام حجت وی هغه تصویر کېږي وحی کله څومره احادیث مونږ ته رسیدلې دي دا ټول په ځل کې القا شوی د پیغمبر دا ټول الهامات دي او چونکه وسوسه نشته ورته نو وحیدا مونږ په عمل باندې په دې ټول احادیث او ما سوا د پیغمبر نه باندې ډېر عالم ډېر ولی دي نو الهام یې ولې حجت نه دی تاسو شریعت کې الهام ولې څه حجت شرعیه یو ولی درته وایي دلته یله کما ته الهام شوی دی او الهام دار چې د ماخام موږ به درو رکعاتو په ځای سره ورکو جماعت الهام کېږي د الله د طرف نه چې د ماخام نه په 2 رکعات پر د سنت نه دی دا څه دی لکه دا فرض دی دا حجت دا حجت نه مولانا صاحب د شریعت خلاف څنګه حجت ګرځي د نصوص خلاف څنګه حجت ګرځي دا غل شیطانی وسوسه ده مودې دا محسوسه کې دا ماته الهام کېږي اوس پیغمبر ته نه کېږي نو وسوسه ارجع د شیطان نه چي نه په خلق ته ما چي بدا په خلق ته هغه یو بوتل به کوي ور وسوسه خلاصه کې شیطان دا आवाज چې باس ستا عبادت نو ضرورت چې دا لاندې عبادت به ما وی چې دا څه سبب غړي وړي وي دا پیغمبر نه ځاته ما پیغمبر ته الله وی چې وا قدرت په حتا یقین یقین او تمام د وستاده عبادت ضرورت نشته شیطان اواز بدل الله فرشته ما به فرشته نه شیطان بیا وته سوي یاره وی دوه کړي مې خدای علم په برکت رانه بچو بیا په خطا کې وی علم په برکت نه د الله په فضل نه خلاص شو علم په برکت نه په چا نه خلاص شو دا الله تعالی مدې تا وازونه کې نور کې
ورسي ناچي برسيسا تو ور تبه کنا سونا لوي ساړي برسيسا لوي ساړي لوي بزرګو اولاد تبه अरे प्रेम मुझे बुद्ध पे सज्जन हो पर शैतान दे सज्जन शराबे पे उसका जिने पे तो खता कुल शे था नो الحاصل سموي چې الهام باندې علم راځي خو یقینا کم یو ځواني راځي غالب ګماندار جلال الله طرف نه کې دي شي دا وسوسه شیطانی او سم مقصد د پاره کله دې نه کې د پاره متعدد تلقین کوي کله د نه کې د پاره متعدد تلقین کوي هغه کې ولې حرامي سم مقصد نو الحاصل الهام حجت شرعی نه دی الهام باندې چې کوم علم دی کله پیغمبري نو کوم یو علم دی وایي قطعی او کله غیر پیغمبر کوم علم دی وایي ظنی ولی ځکه د الهام سره مخامخ شیطان ناشته واسمن شر الوسواس راغلی دی هغه شی دې فرشتي ته ملهم وایي د فعل د الهام وایي او چې کومه هغه شیطان ناشته هغه ته وسواس وایي يعمل به وسوسه وایي نو ما ته څه پته دی اس معلومات نشته الحاصل الهام برته شوی کله دې له پدوی کېږي بالکل پټی کې ولی دې د خدای نه کې انسان دی لیکن پتہ نه لګي چې شیطان القا کړی بیا دا لوګه کوي تا خطا کوي چې خلکو ته وایي چې دوی کېږي ونه شي چې خلکو ګمان در باندې خراب شي ولدا ما چې نن د کوم خبرې جوړ کړې او آیت ته एकदम نو ان شاء الله دا وتا ټولې روزینو کې پکار راځي تاسو اشکال باندې پیږي نو به مقدمه څه شو شابه چې علم په توسط د اسباب ني هغه ته ودانه وي چې کوم په توسط د اسباب شو عقل او حواس خمسه او تجربه وغيرها نو هغه ته د غیر علم نه وي به څه چې کوم علم په توسط د اسباب د غزو نه دي او چې کوم بغیر توسط د اسباب نه دي غسل یقیني دي یاد شو درې مسوي چې الهام د حجت شرعیه نه یو حجت نه دي دا مرزا علماء مت دا وی مولا غټ مولا دا حدیث او تفسیر غټ مولا دا څنګه چې کلمه شو تفسیری لیکل وی مولا لیک او بیا علمي بزرګو بلا مریدان لرل دنیا مریدا او داسې مریدان لرل چې هغه مریدان په داسې یقین او چې سوي نو ټیک وای داسې د پیغمبر ادا سمریدان ته تحقیق د رسول بسې ودرې دونه په اعتماد دا ولې شیطان هغه د الهام د میاس کې هغه څه یو اگر شیطان په لکه ورواچوي چې شابه کوه چې jihad نشته دا انګریزان ولې وخت هغه jihad ختم jihad نشته هغه يهود او عیسایان مسلمان ټول ورونه jihad تصور سره نه نشته او وخت دا مولاده هغه کوی انګریزان چې کوم بل کافر د مسلمان خلاف هر قسم واسطه استعمال موږ په لیبیا حمله کوو اب هم ختمو موږ په عراق حمله کوو اب هم ختمو موږ په افغانستان حمله کوو اب هم ختمو موږ په شام حمله کوو اب هم ختمو موږ په کوم دا او مسلمان د جهاد تصور نه کوي دی وایي نه جهاد تصور ختم نه دی په واسطه نه ساتي د میزایل نه جوړي د وټرمبر نه جوړي د ودا سه جون تیرې لکه څنګه چې فلسطینیانو جون دي نو ارو مواد ناغي له مدته سي بولا پکا ناغي ولا شیطان د په ځکه ورواچاو چې شابه دا اتفاق براشو پلان کې نو پیسې ورته ورکولې کوم طرف ته دا رنګ دا پرویز غلام محمد پرویز په تفسیر کې کړی هغه حسین په قران کې ویل دا څنګه چې غني بيدا خبره احاديث الانکار دا ولې مولانا صاحب شیطان دلته وسوسه ورته مولا چې خطا کی تبه کی بیا مولا په ځای له خلک دي علماء ته په لږ کې شیطان دا وسوسه کوي شیطان نبی مولا ولې نشته دا مړ بل مولا په سر کوي شابه لګیا شو ورته دبل بدوای په دې طرف ته باندې او پیران صاحبان په ست باندې هغه په بدعت ورواچي مړ چې تاسو کې راخره د ټول اتباع کوي او بدعت ورواچي او مولا صاحب په کبر او په تکبر او په دې شان ورواچي او تبلیغ والا
بعد دوستان هغه په دې ورواچي چې کار استاد له نو پاسې نه خدای لا استاد د بل ځامونه نو ټول شیطان پر روان دا حقیقت ده دا ورواچي بدل کې ورته بعد د ټول ته نه بعد پیران ټولنا بعد پیران په بل حق ورواچي بعد مولا په تکبر او تکبر ورواچي د مولا په مقابله او مناظره ورواچي او بعد تبلیغي دا وایي کار استاد د بل ځا په کار نشته او بعد چې نه کار یې وی نه دا د دې ټول شوري بعد داسې چې هغه مجاهد هغه ته لکه دا واچي چې موږ د مدرسو ته به څه ضرورت دی تبلیغ ته څه ضرورت دی تصوف خانقاه ګورو ته ضرورت دی میدان ته ورته پکار دی یو په دې تاسو شیطان دا یو طریقه باندې خلک اچي وروچي نو حاصل د خبرې څه شو تاسو دې واغې ته خبره چې الهام د پیغمبر نه علاوه د بل څه حجت شرعي نه دی دا کوم یو علم فائدہ کوي وایا ظني او حقيقي نه اوس براش مولانا صاحب علم د قدري دی نو چې دا کوم بزرګان اطلاع ورکړي ظني شو چې دا کوم مصبياتو یا دا الټراساوند بلې ورکړي په توسط د اسبابو کوم یو شارکا ظني شو دې ته د غیب علم نشو خبره ده خلاص دا چې زبردست تمهید مې راته کې په جوړو اشکالات دې ختم شي دا خو ظني علم دې دا الټراساوند کې ورکړي دا چې دی وایي چې سار د باران کېږي دا خو ظني د کلام نشي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا یو انسان ته پته نه لګي چې سار د وسو ولې موږ ته پته لګي ولې پرون موږ کې چې بخاري دا حدیث وایي کوم کنه لیکن دا ظني دی ولې دا قال پرون ما ویلو ما بلا کتاب کتلو میاسته به جنازه را پاتې شو ترمذی پاتې شو تاسو کوئی ماذا تدري نفس بأي ماذا تدري نفس ماذا تكسب ما تدري نفس ماذا تكسب غدا پرون بل ما سجده ولې سوي جسان دا خیر بخاری او ترمذی بڑے روایت کرتے ہیں میاسته جنازه په خش ولې ظني علم وکړه قدیم ما تدري نفس ماذا بأي ارض تموزان قبرا كان يستوي لیکن بلار ایکسیڈنٹ کیا کرنا جاس کے دساو ہے دماغہ کے دساو ہے بیا وسه کې وسه نو دا څومره علوم چې دي د بندا کما د نفس په هغه ارض تموت دا ځواني دي او کما د ماده تکسب بدن دا کم یو دي ځواني دي او د علم الغیث او علم ما فی الارحام کم یو دي مولانا ځواني دي او دا الله په دې ځینو چې ولې دا په توسط د اسباب دي یا په الهام دي او دا الله هغه دي هغه بغیر د الهام او توسط د اسباب دي نه هغه کم یو دي مولانا دا ترې دي استغفر إن الله عنده علم الساعة قدرية أبدا سر نشتا ولي ناخي في پیغمبر بولي دي زولي فقط نشتا أو وما وسنة دي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فيو نيك سالي پیشن کوئی ورکی باران بکی یوشی یا مصبیات والا ورکی یوشی دا کمی علم دیوایا زولي ما دا علم نقدر بارشا ما تدري ثم ماذا تكسب غدا دا کم یو دی لکه دا ځواني دی ولې کله به جنازه به خشبات مشي سبا وما تدري نفس بأي أرض يعلم ما في الأرحام رشدا دا چې څومره دي نیک سړی کوي الهام سره او یا قسم والا کوي یا دایي ور کوي دا ځواني دی الله علم تدري او ما تدري نفس بأي أرض تموت ورپسې إن الله عليم خبير بیر توسط د اسباب باندې دا څنګه وخبره کو تاسو سره څه دی اشکالات ټول ختم فدامو عباد حضرات په ایمان د نفس وما فی الارحام مراد ایمان خو نه دی وای یا لو من فی الارحام نه بلکې څه دی ما او دا خدام کولی جواب دی چې الله علم لري ما هغه څه پر رحم دی هغه څوک نه چې مذکر مؤنث دی یا لو من فی الارحام نه بلکې یا لو هغه څه چې دغه وینشتا نشتا دغه ما نطفه جوړیږي نو جوړیږي ماشوم په دې رحم کې پیدا کیږي نو پیدا کیږي لري خدي به هدي راځي ماشومان پیدا شي او ما هغه اوصاف د ماشوم څخه شامل او بدبخت دی اوسره یعنی په رحم کې زری وینشتا نشتا نطفه منی د بچی پیدائش کیږي نه تم یو خوري جواب خدا ما چرته کوم خبره ورته لگا مضبوطه خبره ده یاد لرئ نو خبره یو بل خبره ده کومه ما ویل به رسو کوم په دې ده کوم یاره پرې دا دا باید مې بحث کړتا بیا به دیو
تاسو پوهیږئ دا به راته بل ځای وکړم چې علم د غیب او علم هغې ته وایي علم غیب چې په کلیاتو علم وي جزئیات تابع وي او که په جزئیاتو یو علم راغی نو هغې ته د غیب هغې ته علم نه ویلي کېږي په جزئیاتو راشي هغې ته علم خو خیر دا به بل ځای کې راشي دا هغه ځای کې راشي چې کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مغیبات دي هلته هم درته یو دوه درې قاعدې کېږم تاته مسله اسانه شي زه ورپسې شم اوس مولانا صاحب دا خو دې کې هغه تحقیق مو مانته وکړو او انشاءالله چې ستاسو ذهن به دا خبره اغشتې وي اوس به راشو دلته کې مسایل مستنبطه ما درته مخکې هغه ځای پورې خو مې درته ویلي وو کوم ځای پورې چې بل ایمان د ایمان د متعلقاتو سوال کولی شي دا د ایمان د متمانه تپوس کولی شي د ایمان د متعلقاتو یو دا شوه دویم دا چې ایمان لومړی متعلق ایمان بالله دی مولانا په شلګونو مسایل دي وایي د تا دا سره نوټ کړئ ایمان بالله او ما پرون ویلو چې ایمان بالله کې د الله ذات او صفات ټول پکې راځي د الله ذات او صفات ټول راځي او ملائکته بیا متعلق د ایمانیات او ایمان بالملائکه دی د دې نه ملائکه وجود هم معلوم شو چې ملائکه موجود دي او دریم په بل نسخه کې کتب شته چې د ایمان متعلقات په کې درې څه چې د ایمان بالکتب دی دا هم ته معلومه شوه یو کتاب نه دی ګڼ کتابونه نازل شوي او بل ایمان بالرسول رسول معنا ما پرون کړې وه متعلقات د ایمان کې بل متعلق څه شي شو ایمان بالرسول د وجود د رسول هم ته معلوم شو وتؤمن بالبعث واه واه دې نه څه مسایل معلوم شو چې خلک واپس جمع کېږي په دې به زموږ ایمان واپس په جمع کېږي دا هم ته معلومه شو قال ما الاسلام او د اسلام متعلقات صحیح یو چې عبادت پکې او شرک پکې نه او شرک تفصیلات ما ویلي اقام الصلاة دا شو زکات ورکول او صوم د رمضان بل دې څه معلومه شوه چې د ایمان نه تعبیر په عقاید وکړو او د اسلام نه تعبیر په اعمالو پته ولګېده چې د ایمان تعلق عقاید معتقداتو سره د ایمان تعلق چا سره دی معتقدات او د اسلام تعلق چا سره دی ماشاءالله اعمال د ایمان تعلق معتقدات سره شوه او د اسلام تعلق چا سره او دا ایمان به وروړي په وفادار بل قیاس کې اعمال به ذکر کړي نو ما خدا ته وایي چې په دې جهاد اخل اسلام دی په دې جهاد اخل اسلام نه دی په دې جهاد اخل شریعت دی په دې وجه اخل منهاج دی په دې وجه اخل دین یاد کړه هغه په اعتباري فرقونه ځان پوهوي ها بیا ورپسې سړي بیا قال من احسان دیکھیں جو بلا مسئلہ مستنبط الحمدللہ بلا سا مسئلہ مستنبط شوا چې مرتبه د تکلیف نه بر مرتبه د احسان تلار شا مرتبه د تکلیف نه بر مرتبه د چا تلار شا د احسان تلار او دا مرتبه د احسان پس حاصلېږي دا د صوفیو په زرګونو حاصلېږي دا په ذکر قلبي حاصلېږي دا په مراقبو حاصل دی دا په توجه د الله حاصل دی الله توجه ګور توجه په الله دیو جنا مولانا دلته دا خبره کوم دا به ذهن کې اچي دا شریعت او طریقت د یو بل نه جدا نه دي کې به کتاب العلم کتاب دا حضرت خضر په واقع کې پر تفسیر کوم ان شاء الله روان دي دې کتاب العلم ګور تفسیر بدلته دا حضرت خضر کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کتاب العلم کے لیے رہا الدبرت پورا تفسیر کو شریعت اور طریقت دیو بلنا جدا دمو بابا جی بھائی خبر آغا بعد مقبولی ما ترایا دی آغا بوی ویلاٹین دا شریعت پلاس کے وارد لاٹین دا شریعت پلاس کے وارد بلا د طریقت روان شه په حقیقت ته ورسې
لكن الشريعة طريقة فلا لدي تصوف طريقة نقول إذا الشريعة برنا كبر إذا الشريعة تبغير بلد غير بالعقل خبرنا تصوف طريقة بند جديد بسبب واحد رنا بدل ترجعي شريعة كذا الشريعة تبغير طريقة طلب كأنه ده पंजाब ده गुमराहान गिरान बदला पंजाब गुमराहान गिरान बदला तरीक़त पलार बज़ी खुलाटे नवरोशनाई और अना बदल दर्जाई द कुरान व सुन्नत जुदा दा कानून दे दा क़ाइदा कि तसव्वुफ सर शरीयत लाजिम मलज़ूम दे तसव्वुफ सर दवाई शरीयत अमली के दो दवाई जुदा शे है लिखा बात तफसील तरुस हो है इंशाअल्लाह तो जिदार से हो फिर से चल बयान करके अवतार अल्लाह तस्वीर है जो तो दोनों जिक्र का जुमला दरुस शरीफ आया और जुमला लांके जिक्र फलानो आया और या अल्लाह नक्शबंदी के जिक्र खफी और अखबार से सिरो दा लदी के कल्ब और रूह फलान फलान दा मखसस ता सादा बातिन सफाई राशि जो सफाई राशि नदा शरीयत पता दा खूब माता सुदा मखीवी इंसान ना जोड़े तो सही तरह इलाका पुजे सिक्की दा बदन गिदा दा जरूर अज तुम तसव्वुर वाले रजुल की दा गरीब खबर ना ले नहीं खबर दता अगर सोच और फिक्र दा गरीब रिश्ता सिक्की दा बदन गिदा दा से जरूर नपेदा दा बदन गिदा और बसीदा जरूर गिदा बदन की ना जोड़े तो गिदा और तबेकार अर्थ और तराखे लगी नो लो खरादिश और नो लो खताश रूह के ना जोड़े वाया तो इबादत पता तरासे लगी बराशी बरबाश तारे खुले खबर करता हो बदन के ना जोड़े तो दबाने हर चीज क्लिक लगी नदीर बसमन शिला शिरो और कब्जोली की तब बदन इलाज उसी तब दिलाशी नबी और अर्श ख्वाबे लगी तो वजूद की कुव्वत पैदाश रूह के ना जोड़े दे तो इबादत अर्श है वो तत्रीस लगी रूह इस्लाम का जोड़ेगा जोड़े की इबादत बखंदवर लगी तो जन्नत तब वरसेगी नो तसव्वुफ सर रूह इस्लाम तरीक़त का तसव्वुफ सर दी माना से रूह इस्लाम रूह पाक शुमा देदार शी दा तासुमा दा इस्लाम पर जरूर इस्लाम शरीयत पा पढ़ना वाली जन्नत दा सिर्फ रूह इस्लाम दरियत नहीं उदकी नो तब जन्नत तब पता इदारा बदलेगा तो लाटेन द शरीयत पलास के वाला पलार रजाल आशा द तरीक़त ये तस्किया दिराशी उगराना बार रही पैगंबर और रसूल के सवई पीर से अरा खबर व मनम के कुरान और सुन्नत मुआफिक है और पीर से जब कि पता बारी पाकिस्तान की या गोल पाकिस्तान और बस बड़ा जमान ताबेदारी का वो बस जमान निकुल हमारी जन्नत का पूरे वाली अर्थ लाटेन द शरीयत पलास के वाला लार दागा पलार द तरीक़त रवाश कम का हो इमाम मालिक वही मन तअल्लमा वलम यतसव्वफ फक़द तफस्सक़ मन तअल्लमा वलम यतसव्वफ तसव्वुफ से माना तज़किया हासिल नहीं की पलार द तरीक़त रवान नशी फक़द तफस्सक़ वमन तसव्वफ वलम यतअल्लम तसव्वुफ कई खुद कुरान और सुन्नत पढ़ना के न कई फक़द तज़न्नक़ वमन जमअ बैनहुमा फक़द तहक़क़ खैर देखिए बरसो खबर को इंशाअल्लाह मौलाना नदा तसव्वुफ जरूर तबाह बर्बाद कर दे पंजाबियान और इस्तिजान नहीं करा तोले बिदअत सर मखलूत का वजह हला तसव्वुफ बिदअत तोले बिदअत और सुन्नत सर मखलूत करे बिदअत वगैरह न करी और रसूमात वगैरह न करी और ख्वाहिशात नफ्सानियत वगैरह न करी तो खलक बिदअत तसव्वुफ मंगलत तसे मंगलत करामात मंगलत तसे और मंगलत करामात इस समय बेगा खूब लिदेलो जब माता सभी बम्मा सर जन्नत तजुबी के महाबत फिर समय बेगा खूब माँ पियालती माँ को बखूब की उलीदे माँ को तो बेगा बखूब की उलीदे सेवा सिंगा di bawah pilih Allah berstahar dari saya bahar kulo jalan tadi mas har sebna we waliullah doso agar tak salah sendiri macam
او خليه او ادرولي خما خرو په اسکو نشتا د پنجاب کې د پیرانو ازونه دي خاص ازونه ښکار کوي او هغه ازونه له خلک مرابې وړي خلک ولا سیوان وړي مالټي ولا وړي کېلې ورته وړي او رسول دی او دنیا مریدان راځي او هغه اس باندې لاس راکاږي او کولېږي اس باندې لاس راکاږي او کولېږي او سامان ورته وړي ولې دا پلان کې مرید خوب لیدو چې په دې اس پیر سم جنت ته تللی دا نامې مخصوصا ورله خپل کا چې پوره جنت ته ورسېږي دا ورته چې پوره جنت ته ورسېږي ښځه به ورسره جنت ته ځي ښځه مله خپله وه او مربی ولا لاسونه پرې راکاږي دا همغلته الحاصل تصوف ضروري شی دی او تاسو پوهیږم انشاءالله په دې باب کې ورالو نو څنګه مې ویل دا ټرین د شریعت بلا سیواله بلا ده چې کوم ورسېږي دا بابا جی بدل مزا خبره مخکې را شو احسان باندې احسان دا تصوف څه مرتبه د مراقبه او مرتبه د مشاهده نو یا افراد شروع شوی دی یا تفرید بعض خلک په تصوف کې څه کوي افراد کوي نو تصوف پیغمبر ته رسول او پیر صاحب نے پیغمبر جوړ کړی او پیر صاحب نے شارع جوړ کړی او د پیر صاحب خوب د پیغمبر خوب ګڼل او د پیر صاحب کرامت نه استدراج به وته وي هغه له لوی درجه ورکړي او بعد تفرید کوي تفرید سمانا پتہ سو بدونه څو پیسې نشته تصوف د سره په قرآن او سنت څخه ملکه په تصوف په قرآن او سنت د عملي کولو لار مخکې عمل حساب شو دا تصوف شو ان تعبد الله كان ترضى مرتبه مشاهده شو مرتبه چا شو د مشاهده او فعلم تكن ترى وانه يراك ذاك مرتبه ده تاسو عبادت وکړه چې تاسو نو تفصیل ما پروري دي کړای و مینا نه وی او سیدی دا یو حسابي او نور علماء په حسابي سمجھتا چې مرتبه د اسقاط د تکلیف نه پس مرتبه محسنه استعمال کا مرتبه د اسقاط د تکلیف نه پس کومه مرتبه استعمال کا محسنه گفت جوړ کړه عبادت دا اله جوړیږي دا گفت چې الله ډیر یاد دی دا گفت کله جوړیږي چې زړه صفا کې الشیطان ورا ماته الحمدلله د دنیا حدیث یاد دی الحمدلله بڑے حدیث یاد کړی دي رسول الله مبارک فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان جاسم معنا په پښتو کې څه کوم ګونډې ماتې کړی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان ګونډې ماتې کړی د ابن آدم په زړه فاذا غفل وسوس سموي اذا غفل دې غافل شي وسوسه ورته شي وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ او چې دا انسان الله یاد کی نو خنسا یخنسو شیطان پټي الجوار الكنس الخنس پټي وي نو ذکر کوا شیطان ورته اورو صفاش ته ګور چې بیا نو مدیدار لګي عبادت باندې لګي نه لګي او حدیث کې حدیث پیغمبر دی الشیطان جاسم على قلب ابن آدم وإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله فنسى دا حدیث کې ده مرتبه محسنه مزه باشته کې تصور وکړي سوچ وکړي چې دا عبادت وکم چې بس ارسل توجه کوي او کانه کتره مرتبه حاصله کوم قسم په خدای کده زړه صفای نه بغیر دا مرتبه حاصله یوه ګان کې پروت دی بیمار دی زړه رنځور دي نشي حاصله زړه صفای کې دا وجود چې د بیمارۍ نه پاک راوځي د تبې علاج وکړه بیا خورا کېږي او ماټې روز تر ورځې بدن سانډا جوړي کټې بدن جوړي کټې او علاج د تبې نه کې روز تر ورځې نه میږي جوړي نو پړې نه باندې کړي بدن جوړ کې خالي ته بیا ملامت پکړ کې نه دا وایي موږ څه سره راغلي دوی اصل بیمارۍ او چې ته دا بدن دې ټیک کېو تبې نه په باسه او خوراک شروع کړ دا پسې हमारे तब तरह की रूटीन का और बसेशा मतस्साअतु बल्कि मालूम है से क़यामत इश्ता वजूद क़यामत अंतिम है बोले जब मतासर तपस की कला में कुछ वजूद रहा नहीं कराया मतासर किसम वाली मौलाना शाबाश ए बोले मतस्साअतु शिवई
دا کله وایي چې شته که نه یو ته دا معلومه شوه او بل ما المسؤول بأعلم من سائل چې د قیامت علم ما سوا د الله نه بل چا سره نشته لا ادري او نه دا دلته ما قطعي علم کې به خبره وکړه ځواني خو پیغمبر مبارک بالا موږ ته نښې وي وصوفر عن اشراطها دینه معلومیږي دا چې الله پاک د ډېرو وړو علامو د قیامت علم رسول الله مبارک ورکړی چې څومره واړه علامې دي هغه علم الله ورکړی ما ته وګوره اوس که ته وایې دا خو د غیب علم شو لږ اوس راشم چې دا علم یې پیغمبر ته ورکړی دی نو څه یې ورکړی دی جبریل راغلی څه یې ورسره راغلی دی جبریل یا زړه ته یې وله القا کړې ده زه خو درته قاعدې بیانوم اشکال به دې ختم خو دا همغه خلک باندې په دې قاعدو نه پوهېږي نو موږ ګډوډ شي پیغمبر کې دا څومره جزئیات د قیامت بیان کړي دي یا په څه ذریعه شوي دي وایه په اخبار د جبریل وایه په اخبار د چا نو بس واسطې سره او یا په القاء القلب سره شوي دي چا سره شوي دي القاء القلب سره نو معجزه شوه د چې لکه موجوده شوه بس خبره خلاصه شوه نو چې څومره جزئیات په زرګونو لکونو اخبارات یې ورکړي دي نو یا جبریل خبر کړی دی نو توسط د اسبابو سره شو دا یې غیب ورته نشي ویلی اگر چې یقیني دی د پیغمبر خدایا اگر چې د پیغمبر دا څه دی یقیني دی خو توسط د اسبابو دی کې جبریل نو غیب ورته نشي ویلی غیب یې توسط د اسبابو دی یا په واسطه د الهام دی اگر چې الهام د پیغمبر حجت دی خو بیا په واسطه د الهام پکې راغله نو غیب ورته نشي ویلی باید مسله اخلاص شوه دا ټکي مې درته وي انشاءالله چې مسله اخلاص ده چې رسول الله پر څومره جزئیات په زرګونو لکونو اطلاع ورکړې ده وایه یا د چا په ذریعه ورکړې ده د جبریل واسطه پکې راغله سبب پکې راغله اخبار د جبریل پکې راغله او یا د څه په وجه ورکړې ده الهام القاء فی القلب ورته کېږي د الله له طرف نه ډارې یا د جبریل له طرف نه کېږي دلته القاء کېږي یا جبریل ورته په زړه کې القاء کوي ان روح القدس نفس في روحي دا وحي اقسامو کې وي دا وحي دا یا الله ډارې په دلته الهام کوي الهام په واسطه شو الهام په واسطه چې شو بیا وته غیب دا الله غفیر توسط د اسباب ولني بل الهام نه غیر غیر دا جزئیات دا معجزه دي نور خو کوئی شی ورته چې څومره دې لکه دا جزئیات چې پیغمبر خبر ورکړي یو جواب ورته بل کوم رستو خبرې ده ودلته دومره ووایه قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي دا غټ دلیل ده بریلیات استعمالوي چې کوم ځای کې دي الا من ارتضى من رسول بس سر نه وایه عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا فلا يظهر على غیبه دخعب اطلاع نور کئی یو کستا یقینی اطلاع الا من ارتضى من رسول مگر پیغمبر کا اطلاع ورکی اطلاع یا فتوسط دا جبریل ورکی یا فی ذات لتا القار کبھی الہم فضل یوانزے جی فتوسط دا جبریل شاہ او فتوسط دا الہام شنو بیا علم غیب ہوتا نکی دتار اطلاع درکم بس ځان بدلته وي رسول الله مبارک چا اطلاع ورکړې ده د ټولو جزئیات وایا الله او بیا پیغمبر دا اطلاع چا ورکړې ده صحابه له چې ته وایې چې د اطلاع په وجه پیغمبر عالم الغیب شو نو بیا د پیغمبر د اخبار د وجه ټول صحابه عالمین د غیب شو تاسو کله دا اطلاع د وجه نه بیا ورته علم غیب نو پیغمبر ته علم غیب راغلی دی بلا جزئیاتو دغه جزئیات پیغمبر پټ نه دي پرې کاتب دا وحی نه دی هغه چاته بیان کړی دي نو صحابه عالمین ده فما هو جوابك فهو جواب نو دې نه انکار نه کوو چې د دنیا جزئیات او مغیبات د دنیا جزئیات او مغیبات تصور ارګو الله پیغمبر مبارک ته دی موږ یې څنګه کړه چې یو کافر بشي بالکل به انکار نفس علم د غیب رب العالمین سره دغه په تفصیل کوم ان شاء الله ولذي دا ټول خبره برازي ما د داسې مضبوط اشاره درکړه
پیغمبر دا پیشن کوي کړه زبردست قاعده مې ته کې خولا دې ته د غیب ویل نشي خلاص شو دا بلا جزئیات دي په توسط د اسباب دي کاږي تعب غیب معنا نه پیژنده مخکې یو ملازم تقریر کړ نن د تنانه هغه یې چې په خبره ده زبر د واقع خپل تفصیل لستو روان دی کېږي نو ورپسې لاړ شه وسان اشراط هوانا ده اذا ولدت الامه ربها قیامت بنو یوم خدا شو چې غټ خزي او ما سردارانه مدوین دوله غټ خزي او سردارانه مدوین دوله دي نمبر 1 دوی مې ویلو کثرت سراری ویلې وړي درې مې سوې فساد د حال ولاش لور به حاکمي اور به محکومي بل مې ویلو رقوق د والدینو ولاش ویلو کنه دا اعلان شو تطاول الوعد والجبل المؤمن دا معلومه چې غریبانان باندې شي غریبانان په غټه غټه باندې جوړي او په غټو غټو باندې کې با افتخارات او علم الساعه في 5 لا يعلمون الا الله ما هو علم غير التوسط اسبابه او علم يقيني يا ده لا يعلمون الا الله كم علم مراد روايه علم غير التوسط اسبابه كم علم شو يقيني خبر الله شو ثم ترى ان الله عنده علم الساعه ثم ادبر فقال ردوه دیر معلومی کی دا چې پیغمبر مبارک جبريل دلته نو پیژنده پرون ما وی وجه مې ویلو هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ان دا معلومی چې اطلاق د دین پر ټول کول شي باب مدبر شو دغه ترجمه الباب نشته نو ګوره ما د سمخ کې ویلو چې ترجمه الباب دی یا خدای پاک د مخ کې باب فصل بل دلته هم دا فصل دلته هم فصل ترجمه الباب چې نه شابه دی د مخ کې باب سي فصل یو خدای شو اطلاق د ایمان په دین کې اوس بدل راشي اطلاق د ایمان په بچا باندې کوي په دین باندې راځي اشاره او دغه خبره سره د ویډیو کې دا لپاره تشخیص د اذهان د ذهن د تیزی ګور ما بلا مسائل او وستل امه تراجم کړ تب پکې راوځه تب پکې راوځه نو پکې راوځه کنه ادا د پکې راوځه اذا خالت الايمان بشاشه القلب فلا خوف للحق اذا خالت الايمان بشاشه القلب اذا خالت الايمان بشاشه القلب فلا خوف للحق تو بګیرا او یا مولانا صاحب دا څه ولګوا اذا خالت الايمان بشاشه القلب فكمل الايمان فيكمل الايمان ایمان کامل او یا د لپاره تعمیم د فعل یو مولا به یو مسله او د ترجمه الباب کې بل مولا بلا ترجمه الباب کې او غنور خبرې په ختم کې د کاتب غلط امام بخاری نسیان وغیرہ هم ختم کړل نو بابون د دې باب غرض د امام بخاری څه شو هغه دا دی چې اطلاق د دین په ایمان کول شي پرون باب کې دا وکړیا اطلاق د دین او د ایمان په یو بل کول شي دا غرض شو د مخکې سره مناسبت شو او د کتاب الایمان سره مناسبت شو نو حدیث مولانا مونږ ویل دي خان د دارومبیر راوي په کې نه راغی چې ابراهيم ابن حمزه دی مدني راوي دی نو ټول ما د هرات الحديث رسول الله سوي عبد الله بن عباس قال اخبر ابن سفيان بن حرب تعالى ابو سفيان مسلمان شوی دی چې ان هرقل قال له سألت بعض الحديث موجود هرقل هل يزيدون من النزول فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وبيسوي وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه لفظ چه استعمال دين يا خدایا لفظ چه استعمال دين بعد ان يدخل في فضابط الله وكذلك الايمان وانت تقول دين ولا ايمان دين ايمان فقال رجل وكذلك الدين حين تخالفه لك سخطة لدينه راي
نو دین په دې سره په استعمال کو ایمان ایمان دین په یو بل تاکید راځي بخاری غلط شو دین بخاری ته بچا ته قلوب راځي ته په دې کوم تفصیل ما مکمل ویلي دوباره راځنه او صرف یو سوال وکوم دا په ظاهر خبردار مونږ څه دي کله یو کافر دی دا خبره مونږ څه دي کافر په څه دي مونږ جواب کوو چې دا کافر قول دی چې نه نقل ابو سفیان وایا کافر قول دی چې نه نقل ابو سفیان چې ابن عباس ته وایي نو ابن عباس ته د ایمان نه مخکې کفر واقع نه دی ویلي ولې ځکه ابن عباس د کوم وخت کې ابو سفیان سره ملاقات کېده په مکه کې نو هغه وخت کې د درو کال ابن عباس ته هجرت نه لیکه مخکې پیدا ابن عباس چې دا نقل کوي کوم وخت کې د ابو سفیان نه نقل کوي وایا هغه اسلام راوړی نو هغه د ابو سفیان دا هرقل قول ناقلی سوق دی مولانا ابو سفیان دا قول او ابو سفیان هغه قول چې عقل له مجال نشته نو مرغوی حکمی په حقیقت طریقې په دې مرغوی حکم نو مخکې دا باب فضل من استبرأ لدينه وبزيك مولانا ناصر باب فضل من استبرأ لدينه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعقله ومن وقع في الشبهات كراعيها حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا ان حمى الله بامره محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ما شاء الله لك دنو بكري كلام تغلي ملالم لك باب فضل من استبرأ لدينه مناسبت كتاب الإيمان سره بالکل واضح دی لکه دین او ایمان عنده شی واحد مخکې سره سم مناسبت دی ورغوکې دا مخکې سره مناسبت دغه دی چې مخکې د دین او د ایمان د وحدت ذکر وکړه چې دین ایمان یو شی مخکې حدیث جبرئیل کې شو دی بلکې شو نو دلته کې د دین هغه او د ایمان وحدت شو دین او ایمان یو دی د مخکې سره مناسبت او کتاب الایمان سره مناسبت شو غرض دا امام بخاری رحمت الله علیه سره غرض معلوم کا غرض یې راځي په مرجئه باندې مرجئه وایي چې معاصی ضرر نه رسي امام بخاری وایي معاصی څخه جبلی د مشتبهات نام ځان ساتلو معاصی قرب به شی دی چې کوم مشتبه دي شبهات دي هغه ضرر رسي ځان ساته او مولانا پرون ما ویلي دي چې څنګه ضرر رسي یاد لري دا حدیث میں اشارتاً درتا ویلیو ما ویلیو چه مقدمات چه مکروه تنزیحی مقدمه دا چا دا مکروه تحریمی مقدمه دا چا دا حرام مقدمه دا چا دا سلب معرفت مقدمه دا چا دا کفر خبر میں ویلی دی خود تفسیر نور راشی نو غلط امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد پر جو او باندے اتا سوا ہے کہ معاصی ضرر نہ رسائی معاصی پڑے رہے خبر ادا ہے کہ پوری مقدمات تھی شبہات تھی اغام ضرر رسید اندر نہ ساتا فضیلت دا اجا استبراء لدینه کہ استبراء دین اوپر استبراء سے طویل لکھے گی دین دا شبہات و نمفاق و ساتھ حرام و مکروہ تحریم یا قبریدہ حرام و مکروہ تحریم یا قبریدہ خود دین دا چانا پاک و ساتھ وایا شبہات و نم ورع کے استعمال کا تقوی آخری مرتبہ دا سوا طویل لکھے گی ورع اس بدے کوئیو میں انشاءاللہ بدے براتے ہو مخیدہ وبه قال حدثنا ابو نعيم الكوفي راوي ابو نعيم الكوفي راوي فضل میں لوگ ہیں مکہ تیر شوی نے اور بصیر زکریا ابن ابي زائدہ تیر شوی نے عامر نمراد عامر شعبی تیر شوی نے قال سمعت نعمان بن بشیر صحابہ کے رپورٹ صحابہ یعنی رپورٹ دا چې کوم عمره د حضور پاک وفات پورے دلانا بالغ يقول نعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين الحلال بين تمانكما بين بينه الشارع شارع ما تواضح کړي چې حرام دي اگر حرام دي لکه مې تشوا خنزير شو ما اهل به لغير الله شو یا استعمال حرام دي لکه نجس کپڑا شو
الحلال بين یا نکاح ور سره حرام ده نکاح حلال ده نکاح حرام ده شارع ټول ویلي مور سره حرام ده خور سره حرام ده ترنور سره حلال ده الحلال بين بينه الشارع الحرام بين بينه الشارع جواز اکل سره تعلق نه لري اکل استعمال نکاح ټول پکې راولا یا بین المعنى چې په عقل سلیم باندې واضح دي نمون دین کولی فطری دی دا به یو ځای کې راته وایم چې کوم څیزونه الله حرام کړي رسول په جبه مبارک باندې یا پیغمبر مبارک حرام کړي دي دا ټول فطرت تقاضا لري چې دا حرام دي فطرت تقاضا کې قدر ولک استری شوی ولې مړه استری بیا بس جزاک الله الله دې وجه لکه باندې پړې دا جزاک الله نه دې څه دا ما کې راشه boleh tak boleh kan? Nah, tadi bebas juga. Masalah boleh tak? Saya kata sih belum boleh gitu, tapi bayar ya. Boleh betul tak masyarakat ramai. Boleh salah dan salah. Yang khususiyat mah boleh gini deh. So boleh tadi boleh tanya. Hamaरे dia शागिर्द दी boleh, alhamdulillah. Boleh tadi. मां pakai dah yang khususiyat tidak deh. Laga panul zillu ke jasa di sini marketu nu kira dah boleh gini. دا مې دې کم تعداد د خزوی په ګونیر کې او بیا هغه مشرانې خزوی او په لاره باندې چې موږ کله خزې له مخې راشي نو صادر در په ځان پټ کې غلط طرف ته یا لارې طرف ته مخ حیا ورکړی راځي دا ځان دا مې په ګونیر کې د صفات دي په لاره چې موږ کنه او چې د خزې مخې راشي مشره خزه وي نو صادر بازار په ځان خور کې او بدخه مخ دا یو صفات په ګونیر کې دي دی بلې څه باندې زقت دور كوا دروازه بدريو يوسفات كوا الحلال بين والحرام بين يوم انا بدو بينه الشارع شارع بيان كريني او بيرسدي بين عند العقل السليم عقل سليم مرتا سوي لك اغم حلال عقل سليم معلومي قطع نظر شرعنا یاره که شریعت دې خرطا مردار نه ویلې بیا به ما غوښنه وخوړلې ځکه قمقل دې په سړي کې څه پیدا کوي وایا قمقل تو بېوقوف تو پیدا کوي که شریعت دته سپې مردار نه ویلې بیا به موږ غوښنه وخوړلې ولې ځکه په سړي کې بغض او عداوت او هغه دغه پیدا کوي څه ورته ویل کېږي هغه بغض او هغه شی پیدا کوي دا اسباب دي پکې که شریعت نام ویلې نو چې مور سره نکاح حرام ده بیا به موږ چې حرام ده لکه د مور یو ډېر لوی حیثیت دی او چې منقوحه دې شو نو د سر د حکم او دغه لاندې شوه هغه حیثیت یې را برباد شو دا یو ټول خاله مې ده الحلال بين عند القلب السليم او حرام بين عند القلب السليم وبينهما مشتبهات دې کې اصول ضبط لري مشتبهات مشبهات مشبهات متشبهات متشبهات مشتبهات وذولي وين اشتباه مشتبهات متشبهات ولي وين سړی ته شبهه پیدا کوي مشبهات ولي وين دې کې شبهه ده متشبهات ولي وين دې کې شبهه ده دا ټول ویل شي لا يعلمها كثير من الناس ډېر خلک په نه کوي صرف لوی خلک او لوی عالمان په کوي ادا مشتبهات پیسه کله با مجتهد تشبه راشي د اختلاف د ادله او د وجهنا نفکر مجتهد تشبه راشي مجتهد ګډوډ کی مشبهات مشتبهات مشبهات متشبهات مشبهات څه د شبهه پیدا کی متشبهات مشبهات مشبهات متشابه دغه شبهه مجتهد شک واچو لکه سور الحما دخل دولا ادله متعارض دي یو خالد تقولما اذا خاف ولا باکه ولې په خار باندې سوري رسول الله مبارک راځي ټولې پیګه په لګي کې ها تم به سوري کولې شي خپل باندې جامو سره لګي نو عرب د حما ظاهر او د عرب د چانه جوړ دي د دم او د لحم نو دې تا ګورما جوړه دې پاکه شي
ځکه جوړه لاړې دي او لاړم دا د موده لحم نه جوړه ده. که دې ته ګورم چې پی د خرې نجس دي حرام دي هغه مولد د لحم او د دم نه دي نو لاړه دې په هغې قیاس کوم دا دې حرام شي د جوټه دې حرام شي. یعنې که د جوټې د دې لاړو قیاس په خوله کوما وایا نو بیا حلال پکار ده طاهر پکار دی او که قیاس یې په لبنو باندې کوم وایا نو بیا حرام پکار دی. ځکه دا جوټ لاړه او پی او خوله ټول د لحم او د دم نه مولد دي پیدا دي. نو دې کې شوکو دغه راغله ماړ حمارې مشکوک دي. څه معنا دا چې هغه وکړي چې اودس به مو کې تیمم هم ورسره وکړي اودس به مو کې څه به وکړي ورسره لکه داسې نه چې دا نجس دي نه د ما د فقهاو دا ټکي نه دی اودس پکې لاسونه پرې پرې شو ټیک ده چې مشکوک دي هغه چې په نجس پته نه وي جامه خو هم نجسه شو نو زه به ورته کې خپله قاعده وښیم دا مو وایي چې اودس مو کا او تیمم مو وه داسې مه کوه زما خبره مو منه یاره زه مجتهد یم که واړه مولیان د مجتهدین واړه ما ته نه زه بله کوټې مولی یم یعنې په قد کې واړه یاد په قد کې چا دا څلورمې درجې تعلیم دی هغه ځان ته مجتهد وایي نو کم از کم خو دا وښایو که موږ دا مجتهدین وایو الحاصل خلاصه څه شوه زه به ورته ډېره ښکلې خبره به دې خوښه شي او داس پې مه کوه چې تیمم ورسره وی دا مای مشکوک د خلکو ډېره واړه وه پوی که چې پوی که فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طهورا واړه نور مشته خو په هغې اودس وکړه بیا خو ضرورت نشته که نه دا خو هغه صورت چې صرف د خلکو نه ده نور مشته دی نه نو تیمم هم وه اودس هم که فقها وي ما درته څه وکړو په واړه او ختم په ځمکې یې پرې کړه ټیکه والا ورکړه چې اوس وبلې ته د تیمم د یقین خبر خلاص څنګه خبره مې درته وکړه دا به اجتهاد اوس منې که نه منې دا جبل یا منې که نه منې بله تعلیمات تاسو منې که نه منې تاسو پورې ورته خلک کیسې دا ورپسې شاپ نو یا مجتهد ته ادلو کې تعارض دی نو مجتهد ته شک پیدا کړی دی یا دویم څه دي مولانا مجتهدینو کې اختلاف دی نو مقلد ته شبهه پیدا کړی مجتهدینو ته کې اختلاف دی مقلد ته څه پیدا کړی شبهه یا خدای دلته امام صاحب دا وایي ابو یوسف و محمد دا هم مجتهدین فی المذهب دي امام صاحب مجتهد فی المذهب هم مجتهدین فی بیا دا یو مثال درکوم مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وسلم الفاتحه خلف الامام یا راس سو کوئی فاتحه وایا بغیر د فاتحه المنص کی مسله د جواز علم جواز او سو کوئی کدی کوئی مکروه کار نه وي اگر چې موږ به خپل دلایل بوای او راشي ان شاء الله مولانا رشید احمد گنگوی په دې ځای هغه مړی بس امام بشي هغه مخکې مسکه امام دی ویل اړه ما خلاص دا میشه په خبره څه ځای کو بس امام چې په خپل فاتحه جګړه په امام کې دا جګړه په چا کې دا لگا ته دې کې نو مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وسلم په خپل امام کا بس مسله خلاص نو ګوره دا شوبه پیدا شو درې مسله خبره درې دا چې تحقیق المنات کې اختلاف دا ورته ویل صبر کوه تحقیق المنات او فلان او فلان او تنقیح او فلان دا راځي خپل دا ټول دا ورته ویل صبر کوه اسمانه ما ته پکړه چې دا حرف ستوي تعریف ما ته معلوم دي او احکامات معلوم دي او دا راته پکړه چې دا اسلام ستوي او احکامات ما ته معلوم دي کې څه اختلاف حرف تعریف او احکامات معلوم دي دا اسلام تعریف احکامات معلوم دي و یاره دا راته پته نه لګي چې دا پلان کې کړی دا حرف دی او دا اسلام دی کې شک دا حرف تعریف او دا اسلام تعریف ما ته معلوم دي وایي او احکامات معلوم دي و دا پته نه لګي چې آیا دا پلان کې علاقه دا حرف دی اما احکام به جاری کوم او دا اسلام دی شبهه پیدا شبهه نه تاسو سره وځي وين هذا مثلا استيقاظك هذا غير خبر او يوبلا وجه من الدولة ما ادا جباد يصير الله مشتبه بريغري دفارنا امت دتوسعت كما قلت لي بدل راشي ان شاء الله شرب قائما
اوس موږ دې کې فیصله څه کوو؟ دوه قسمه روایات دي. موږ فیصله کړې چې شرب قائما بغیر د عذر نه مکروه تنزیهي دي خلاف الاولا. جواز شي یو جواب ده. نن د دویم ترمذي کې مکروه تنزیهي دي سمانه مکروه خلاف الاولا جواز شي. په ولاړه باندې تو بس کې جواز شي نه خلاف الاولا د مکروه تنزیهي. نو دا ته وساته کنه موږ ولاړه مسله شبهه مکروه تنزیهي دا شارع پرېښي دي داسې ولې چې په امت وسعت ته راشي. که په ولاړه سکي نو دا به ګناهګار تاسو پوهېږئ په خبره. نو د شبهه د څو د وجې نه وایه یا مجتهد د شبهه د چا د وجې نه د اختلاف د ادلو د وجې نه د هغې چل مې لکه مایي مشکوک چل مې درته ومو. دویم څه شی دی لکه مقلد د شبهه د چا د وجې نه د اختلاف د مجتهدینو نه. درېیم یې څه وایي شبهه په دې ده چې علت کې شبهه ده چې آیا دا علت د داري حق دلته شته او که علت د داري حق دلته نشته دی. او څلورم دې څه وایي مولانا صاحب تحقیق مناط او علت ورته وایي. څلورم دا چې شارع په خپله دا شبهه پرېښودلې ده دپاره د وسعت د عمومات چې که کې جواز شته خلاف الاولاد د ساته نو بینهما مشتبهات. د مشتبهات حکم څه دی؟ لا يعلمها كثير من الناس. هر سړی پرې نه پوهېږي، علما پرې پوهېږي. ومن اتقى مشبهات یا مشبهات یا متشبهات یا متشبهات فاستبرأ لدینه بالکل پاک وساته او عزت یې پاک وساته. شبهونه ځان ساته بس چې کوم مشتبه امور مکروه تنزیه هم ځان ساته. جواز په شته خو ځان ته وساته. تاسو پوهېږئ په خبره مسکه په ولاړه اوبه مه کوه په ولاړه اوبه مه کوه په خوراک اکل په ولاړه اگر یې جواز شته به ځان ته وساته. او دین دې پاک وساته. ولې د مکروه تنزیهي نه او د شبهې نه ځان ساتې. نو مولانا صاحب د حرامو نه او د مکروه تحریمي نه خو په طریق اولا به ځان ساتي. درته مې یو مثال سبب د ګران دی ګورې پرونی مولانا نه دلته ورسه که یو ښځه بغیر د شهوت نه سړو ته ګوري نو جواز یې شته. ووایه څه مې وایي؟ یو ښځه بې د شهوت نه سړو ته ګوري اجنبیو ته جواز یې شته. دلیل ما سره موجود دی. د حجاب نه پس عایشه صدیقه فرمایي چې حبشیانو د جومات په سحر کې لوبې کولې په حلبو باندې او رسول الله مبارک ما ته اواز وکړه چې ماشا وکړه. پیغمبر مبارک په د دیوال د دروازې په شق کې ودرېد ما ته او ما دې اوږې د منځ کې دروازې په چوکۍ کې حبشیانو ته کتل. په خپله راته ماشا وکړه او دا د حجاب نه بس معلومیږي دا چې کله نیت د شهوت نه او ښځه اجنبیو ته ګوري جواز شته. لیکن بل ځای کې دوه بیبیانې ناستې دي او دې کې حضرت عبدالله ابن ام مکتوم راغی نابینا صحابي حضور پاک کې احتجاب منه پرده دی. هغې ویل الیس هو اعمى روز نه دی لا مخبرین. حضور پاک کې افعمیوان انتما تاسو ړندې یاست تاسو بینی یاست. خو دغه نه څه معلومېږي شابه چې سړو ته کتل څه دی لکه نو موږ یې څه جواب کوو؟ موږ وایو چې جواز شته خو یاره بهتره دا ده چې ځان دې ساته. ولې؟ ځکه ته ورته هسې نن اوس وکتل نظر د شهوت بني هسې نه شیطان دې په زړه کې څه وروانه شي هسې نه شیطان دې په زړه کې څه وروانه شي نو سبا یې خبره به ګناه ته ورسېږي مکروه تحریمي ته او حرامه ته به خبره موجوده شي. دی مثال شو شبهات بل مثال به هم درکړم. رسول الله مبارک ته په اعتکاف ته بیبیانې راغلې جومات ته نو ټولې رخصت کړو. صفیې ته وایي ته ایساره شه د ماسخوتن د مانځه نه پس راغلې. صفیې ته وایي تا سره څه خبرې کوم ته ایسار کړې تا به د جومات دروازې پورې بولم. هغې سره به یې څه خاص خبرې کولې. هغه چې څنګه روان شو نو چې پیغمبر مبارک دا کور ته روانه کړه جومات دروازې پورې دوه صحابه وي عباد ابن بشر او سید ابن حذیر هغې په مخه راغلل. فورا رسول الله مبارک څه وایي؟ وایي علی رسلکما په اطمینان شئ انها صفیه بنت حیي دا ګورې صفیه ده دا حیي ده. نو هغې وایي سبحان الله د خدای رسوله موږ په تا بدګومانه یوسف چې دا دا خبره رسول الله څه وایي مبارک ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا. شیطان په رګونو کې ګرځي داسې نه ما ویل کې درته سوال دی چې دا ښځه څوک ده ځکه مې درته چې تصویر کېږي شبهې نه ځان ساتل.
داسې څوک ښځی او طالبان یې دا ښځه څوک ده مولوي صاحب سره څوک ده زر ورته ووایه دا مې خور ده زر ووایه دا مې مور راغلی زر ووایه چې صاحب مسلې تپوس یې کوه خبره خلاصه مسلې تپوس یې کوه دا ښځه راغله چې شبهه ختمه شي نو شبهې نه به ځان ساته اوس خو پوهېږئ که نه شبهاتو نه ځان ساته دین دې محفوظ که ولې دې دین محفوظ که هسې نه چې دا نظر ممتي شي بل شی ته نظر ممتي شي بل شی ته دا ښځه پورته کتې شي بالکل جایز دی ورله خو هسې نه چې دا هلک یې ورته پرېږدي ورته پرېوتو نه پس بیا ورسره خبرې شروع نه کړي فقها څه وایي چې کله ښځه ښځې ته څوک اواز کوي چې ګلدین دا کار کور شته که نشته نو ښځه له ټیپ جواب ورکوي نشته کلک جواب ورکوي اوس هم په ټېلیفون مولانا ګورې چې ټېلیفون ته میله وکړو او ښځې اوچت کړه او ته ورته وایې زید کور دی نشته په دې دویمه خبره به وکړي او که ته ورته وایې زید کور دی ورورې څوک یې ورورې زه هغه دوست یم هغه دوست دی ښه ورورې ورېږه بیټک درته ګلاب هم ښه کښېنه شربت به هم ځای راوړم چې او ګڼ ساعت ته به راشي او یا په ټېلیفون ورته وایي ورورې هغه بیا چې راشي زه به ووایم ښه او ته څوک یې خیر دی طبیعت خو دې ښه دی که نه او به درته برات کې استاد څه نه نو چې دا خبرې شروع کړي دې سره څه خبرې جوړو کېږي مولانا صاحب وایي ورورو جنجال جوړو کېږي که نه دې وجې نه فقها څه وایي فقها ډېر جواب ورکوي بس چې تاواز وکړي کور شته که نه یا په ټېلیفون ورته نشته چېرته تللی مشه ولې بس مشه نه ورته فقها اجنبي به داسې جواب ورکوي شبهه به نه کوي ډېر جواب ورکوي بدماشي به دا نه جوړوي بس خبره به دوی به پکې دا د شریعت خبره ده دا مشهور بادشاه چې شوی دی شاه جهان د ده ښځه وه څه کومه د شاه جهان ښځه وه که نه مشهوره نور جهان دا نور ګوره دا نور جهان د ده ویل ده ناشنا خبره درته دا نور جهان د ده څه وه ویل ده نو دا شاه جهان سره کمترې وي قیمتي بادشاه سره قیمتي کمترې وي نو دې چې ته بار وته نو نور جهان له کمتره ورکړې دا لاس کې صبر یې مله ورکړه وی دا نو ګور چې ویني یو کور کې خدمت کوي جامع مولا ویني زه مرته جارو کوي کټه مرته سمای خاصه ویني او خاصه نو خاصه ویني نو څونه به وتا کاته څونه به نظر ته دې راځي چې کمترې ولا ورکړي دا کمترې واخلا درازم دې لاړه غیر غریب دی او کمتره وایي تاسو پته نه لګي به یو دیوال او قیمتي کمتره چې شاه جهان واپس راغی بیا کمتره یې شکړه بیا وایي وی څنګه وایي اوسه شو نو دې راغله پرې خو دې داسې وایي خبره پرې خو دا ویداسې او چې دا او چې دا بله پرې خو دې داسې وایي نو دې سره یو خاص مسکا وکړه یو خاص ادب وکړه چې د الله یې متلابل شان کړه او لاسونه یې مرتبل شان کړه یعنې په یو خاص ټای کې تاسو ورته وایي خاص انداز د مسکا او د شکل او د هیئت یې بدل کړي داسې بس شاه جهان ورته ویل خدای دې بېرته کمترې وباسي ستا نښه کمتره به لګي نکې پرې وکړه لیکنې کمتره الحاصل خلاصه دا ده چې د ښځه به نازکتوب نه کړي نازک مزاجي به سړی به مخکې نه ولې مولانا دا ټول شبهات دي ما تاسو ته خبره دومره واضحه کړه انشاءالله د ستاسو شبهو په حقیقت کې چې څوک واقع شي په شبهاتو کې نو څه به کېږي من اتقى الشبهات والمشبهات والمشبهات والنظام ساتو دین پاک خپله او عزت پاک کوله خلکو ته دی وجدا ګورې پلان کې نه مسالې تاسو ته راغلي فتوا غواړي کوم چې دې تاسو غواړي نو دین دې پاک وایي له باندې عزت دې پاک توبه دې باندې خلک ته ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام جزاء مقدره من هغه څوک چې واقع شي په شبهاتو کې سيقع في الحرام جواب ومن وقع في الشبهات سيقع قریب ده چې په حرامو کې واقع شي وجب التوبه نن دې خدای وتو قتل چې دا واجب دي نه قتل جایز دي نو بل اوس به هغه صورت او شکل دا غیر پدر کې پریوزي نو بیا خبرې شروع شي مشتبه امور نه ځان ساته كراعٍ ومن وقع في الشبهات سيقع في الحرام جزاء مقدر كراعٍ فشان دراعي
يرى عاقب كده جيل سري حول الحما دشبول ناجر جا بيرا تبادشاه شبول ده دشبول ناجر جا بيرا كده جيل سري جاي دي كده جاي دشبول خواجه سري جاي دي كده جاي ودخول شبول خواله موردا ولي مولانا أصلا إذا كده جيل بشبول کی جدا درو پیدا کی دن نور نشي خبر ده دشبول سره قرب کی سره والجايين دي ومقدمه ده حرام هذا مقدمه ده حرام والناس حول الحما يفيد قريبا أن يوقعه إذا واقعي كده كده جيل بدا سكي या बदलता होईल त्याला हे मालिक इरिस्ता असे बोलतात पुढच्या बेगा मालिकाचे दिसताना स्कोर असे टाकताय अहो या बदाकडे गेले पप्पाला वरदान नशी अला कोई के पप्पा शिवास ने जान था पूल द बादशाह तगीर क्या फिर हला लगाया दाई के मसरावा दगला मुकद्दिमात की रदी खबरें इधर नवे वरदान के लाकडे छेले तकाना की मकरूहा के तंजीही और नदान साता ता मुकद्दिमा हक मकरूहा तहरीम योना दगला के मुश्तबी सिदुर नदान साता इला मुश्तबी ले बजान के साता سوغايا وتقول ولد برضو خذوتا ورع عملك يا تقوى لا يوسجد ورع تقوى حرام مكروه تحريمون الله ساتلي ورع مكروه تنزيهون الله ساتلي لك رسول الله مبارك يدوالو بيبيانو توي عفام يا والي انتما قتل جائز دي يا شباب کی پیدا کیگی نظر کوي تاسو باندې اسم مګوره ورتا الا خبردار وان لكل ملك حمن دهر بادشاہ شکول له اغه بادشاہ بشکول خپکی که تو غړ چيله ورته جنت سزا ورکي الله ان حمن لا شکول د الله فی ارضی بزم کلم الله کی محارم دي د محارم د الله سری مولانا صاحب شکول دې درا نشي ګوري لکه شکول درا دې بادشاہ سزا درکې شکول نه مراد ذکر د حال مراد ته محارم دي ذکر د حال مراد ته زدي شکول نه مراد شکول کې دن چې کما گایا الا ان لكل ملك حمن بارك ارضی والے تویدانو دڑکو شکول دشکول نه ذکر دا محیط مراد ته محاد به اگایا ابا فصل دے الا ان حمل لا اله الا فصل دے بدمک کے محارم اللہ دی دین بن دے ہم نہ دے مکر وطن دی ہے ولا امر اعلی کرے کوئی کدی تن دیش وے ہاں وہ داخل بشي نو پردو خلو تا وګورا کته وی چې را په ضرورت ته ورته ضرورت توجه نه وګورا کس پردي سړی پردو خلو تا ګوري نه دی ګوري علاوه ان فی الجسد او رسول الله مبارک پاخره کې سخای ماذا تبينون كي ما دمامورات ومقدمة مستحبات دي أو دمانهيات ومقدمة مطلوبات تدريجية لذات ساتا وتعالى إن في الجسد الجهد تخي يسيك شبهات ونزان ساتي شرخي ألا وإن في الجسد فدرك يوم القيا وكبرى وخيرا يغي تقلبوي إذا صلحت يا صلحت إذا صالحي صلح الجسد كله وجد بصالحي أو دادر بس صالح کی مولانا صاحب في شبهات ونعبج کے تصورات پکنے کے مکروہات تنزیہی اور سکنا فکرنا بچنے کے او دادر سپاٹا پر ذکر دا اللہ پاک پانے او بدی ویدہ فسدت جدازو فاسدی فسدت جسد کلہو ندرت سکتاوا شبہات انہیں بچ گوا مشتبہات انہیں بچ گوا علا وحی القلب یہ بلا مسئلہ دلدانا یہ محل دا علم قلب دے وقت امام دی جماہیر کے سمردی فلاسفہ متکلمین امام شافعی نغیوی سمعوا فلاسفه متكلمين امام شافعي جماهير اهل القلب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اور سلام یوزیکو اطباء اغیب دماغ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اور اطباء دماغ امام دې ته ګوري چې دماغ ولې ضرور ورته ټیک ته سړی بیا دیونی علم دماغ ولا ضربه کم اتباعو کې دماغو کې فرق راځي مې علم قدم نو بالکل ټیک او چې موږ نصوص ته ګورو نصوص د شافعي څخه وضاحت تایید وکړي دلته کې قلب راځي او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الا من القى السمع وهو شهيد سورہ حاضر لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها او غير كده ختم الله على قلوبهم او كلا بل غان على قلوبهم النصوص تنظر معلومه كده في محل علم قلب ليش شيء نصوص تقول محل علم زي ذلك ده ایمان نسبت قلب تشوي ده کنه ده شوی ایمان نمخ کی معرفت بدل ده
وقت ارتباط ظاهر ته پوری واقعي زړه به بالکل ټیکي او چې دماغ له یو گزار ورکړي نو سړی لیونی بیا علم ختم ارزو تیر زموږ بلدي میاس کې علماء تدبیر کړی دی چې محل د علم قلم دی او د دماغ او د قلم دومره مضبوط کنیکشن دی. داسې مثال به درکړم لکه د زړه مثال د ټرانسفارمر دی، هغه شي دغلته څه لګېدلی دی؟ بجلي په هغې کې ده. او د دماغ مثال د بلف دی. که زړه جوړي او دماغ خراب وي، بلف خراب دی، نو څه ختم شي. او که بلف وي او زړه خراب شي، نو بیا هم علم ختم شي. نو به داسې وکړو چې محل د علم دا قلم دی او که دماغو ته مونږ نسبت کوو نو دی سبب دی. دی څه چې دی لکه دی سبب دی، نو هغه ته نسبت سبب ته هم کولی شي. خلاصه شو خبره. نو څه وایي زړه صفا کړه، بس زړه ټیک کړه، د زړه اصلاح وکړه. د زړه اصلاح په څه راځي؟ شبهات او سوچونه مه کوه، د مشتبه امورو سوچونه مه کوه، توجه مشتبهاتو له مه ورکوه او زړه صفا کړه، د الله ذکر پرې کوه. کله برنا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. ګناه پرېږده، د زړه زنګ به دې ختم شي. ګناه سره زنګ راځي، نو ګناه پرېږده، د زړه زنګ به دې ختم شي. بهر کې په استبرا د دین امام بخاري غلط نقل کوي چې دین استبرا او شبهونه ځان ساته. نو په مرجع او رسم کې تاسو حرام یادوي او پیغمبر مبارک وي ځان په ورع کې واچوي. د تقوا خیري مرتبه چې مکروهات تنزیهیه دي هغې نه هم ځان ساته. حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شوې. یو دا چې بعضې څیزونه مبین حلال دي، بعضې مبین حرام، بعضې مشتبهات دي، د هغې تفصیل مې درته وکړ. بل دې څه معلومه شوه چې په دې مشتبهاتو هر څوک نه پوهېږي، صرف علما پرې پوهېږي. بل دې څه معلومه شوه چې د مشتبهاتو نه ځان ساته، د دین استبرا پرې راځي. ورع کوه، ورع تقوا اخري مرتبه او د عزت خیال هم ساته. یوازې د دین نه چې عزت دې مجروح نه شي. هغې نه ما تاسو ته نه وایي چې ما وایي کوم ملا په بازار کې دغه خوري، چولې خوري او ټوپۍ په سر نه، نو دا د ده هغه مروت ته نقصان دی که نه؟ نو خلاف مروت کارونه، خلاف تقوا هم کوه دین کې او خلاف مروت نه هم ځان ساته چې علت دی. او بل څه معلومه شوه تشبیه د معقول د محسوس سره. کمن وقع فی الشبهات سره مثال د کراهت ده. تشبیه د معقول چا سره؟ محسوس سره. زه وایم تشبیه د معقول ده محسوس سره دپاره د ایقاع د نفس. او بلې دا وایي چې د الله محرماتو د هغې د مقدماتو نه هم ځان ساتي. محرماتو د هغې او بلې دا وایي د زړه صفا ساته. دې وړه سبب ذکر د زړه صفایي په څه راځي؟ شابسې په نیکو ګناه مه کوه چې ځان کې نه راځي. د زړه صفایي په څه راځي؟ د الله په ذکر. د زړه صفایي په څه راځي؟ چې د مشتبه امورو طرف ته توجه د قلب ته ورکړي. او بل دا معلومه شو چې محل د علم قلب دی. نور تفصیل درته وایم بس. زه د ګرانو مولانا صاحب پرونی